بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو، زه یم شمس مومن او تاسو ګورئ بیدار پښتون. دا خو به تاسو ته معلومه وي چې نن د قومي اسمبلی او د سینټ په جاینټ سیشن کې کوم ته چې د پارلیمنت مشترکه اجلاس وایي، په هغې کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت 33 قوانین په یو ځل باندې منظور کړل. دا د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل باندې داسې کیږي چې دومره په غټ مقدار کې قوانین چې د اټ ټایم په جاینټ سیشن نه پاس کوي. یعنی دا د روایاتو نه هټ کر یو قسم د قانون سازي وشوله. او په دغه حواله باندې خبره ترې به کوو چې په دې 33 قوانینو کې کوم هغه شیزونه وو چې د هغې دپاره حکومت دومره زیات وري او دومره فکرمند او دومره په جلدۍ کې او په تیزۍ کې او په بیهو کار بیکروک چې څه ته وایي، په هر صورتحال کې هغوی دا قوانین د 19 تاریخ نه مخکې ولې منظورول غوښتل. دویمه دا ده چې په دغه کې کم قوانین شامل دي. په دې کې 3-4 صرف داسې قوانین دي چې هغې باندې خبره اترې هم پکار دی او هغه دې وخت کې مخې ته هم دي. د ټولو نه غټه خبره چې په دې کې کومه ده هغه ده د الکترانیک ووټینګ مشین، کومه ده چې په انګریزۍ کې EVM شارټکټ استعمالیږي. د هغې منظوري ورکړی شوی. ان را روان انتخابات به د دغه قانون که فرض که امپلیمنټ شي فارملي، او په سپریم کورټ کې څنګه چې اپوزیشن دغه وینا کړې ده چې هغوی به دا په سپریم کورټ کې چیلنج کوي. که فرض که په سپریم کورټ کې د چیلنج نه پس هم دا قانون هم په دې صورت کې پاتې شي، نو بیا په کار دا ده چې را روان انتخابات به بیا د الکترانیک ووټینګ مشین په ذریعه باندې کیږي. یعنې څنګه چې به تر اوسه پورې په کاغذ باندې مهر لګېده او د نشان ته به تا نښه کوله، نو هغه کیسه به اوس نه وي. د ووټ دپاره اچولو دپاره به د مشین په ذریعه باندې بټن پرس کې، او مطلب دا دی چې ستا ووټ به اچولی کېږي. یو خبره اهم شی دا دی. دویم دا چې سمندر پار پاکستانیان چې دي، یعنې د ملک نه بهر تقریبا د 80 لکو نه واله د 90 لکو پورې پاکستانیان چې د دنیا په مختلف ملکونو کې دي، هغوی ته د ووټ اچولو حق میلاو شو. د هغې دپاره څه طریقې کار به خپلېږي، هغه ځان له بیا یو اوږد بحث دی. درېیمه خبره دا ده چې کلبوشن یادیو کوم چې د انډیا ایجنټ په پاکستان کې گرفتار شوی دی او هغه ته چې دی قید په ختلی دی، هغه اپیل چونکې په هغه خپل ډیو ټایم کې نه و کړی، نو اوس د عالمي دباو لاندې حکومت دوباره دغه فیصله وکړه چې هغه له د اپیل حق ورکړی شي او هغه ته د لږ شانتې رعایت میلاو کړی شي. د انډیا د خوشحالولو دپاره دغه قانون هم د پارلیمنت نه دوباره پکې منظور کړی شو چې یاره د اپیل حق دی هغه دوباره که فرض که اپیل کوي نو هغه له دې حق دغه ورکړی شي. څلورمه خبره کومه چې د IMF یو ډېر غټ شرط و په دې اوس چې کوم ډیل ورسره شروع دی، کومې پیسې او قرضه چې ورکوي، نو هغه د سټیټ بینک خودمختاري وه. هغه هم د دغه قانون حصه جوړه شوله او هغه هم خودمختاره شو. د هغوی چې کوم ډیمانډ شو هغه هم پوره کړی شو. باقي چې کوم یو کم 30 قوانین دي یا 30 یا یو کم 30 تقریبا ډېرې وړې خبرې دي، او هغه داسې قوانین دي چې هغه اړو په دې جاینټ سیشن کې د پاس کولو ضرورت نه و. که حکومت کې لږ هم د سوچ او بوج نه دوی کار اخیستی وی، لږ شانتې دوی یو بل سره د خبرو اترو کم از کم هغه ورکینګ ریلیشنشپ چې څه ته وایي، که د هغې دوی جوګه وی د اپوزیشن سره، نو هغه ډېر روایتي غوندې قوانین دي. لکه د مثال په طور په هغې کې میریټایم سیکیورټي قانون دی، په هغې کې د پورټ قاسم اتارټي قانون دی، او دغه شانتې نور وړه خبرې دي چې په هغې باندې هېڅ د یو بل سره د اختلاف اړو څه ګنجایش نه جوړېده. دغه قوانین ډېر په اسانۍ سره دوی د قومي اسمبلی نه هم ځانله او دغه شانتې د سینټ نه هم، که د اپوزیشن 200 کسانو ممبرانو د دوی ملګرتیا کړې وی، نو دغه دوی ډېر په اسانۍ سره پاس کولی شو. نو بیا به په دوی باندې دا الزام نه لګېدی چې دوی قوانین چې دی هغه بلډوز کړل، دوی پارلیمنټ چې دی هغه یو قسم له بلډوز کړ. ځکه پوښتنه دا کول پکار دي په دې ټایم کې وروسته به په دې باندې سوالات اوچتېږي. دا د تاریخ حصه جوړه شوله چې په یو ځل باندې 33 قوانین د قومي اسمبلی او د سینټ نه په یو ځل پاس کول، چې په هغې کې چاته دا اډو د سوچ موقع میلاو نشي، د قانون د پړاولو اډو موقع میلاو نشي، نو دا څنګه قانون ساز اداره ده؟ دا څنګه بیا مطلب دا دی زموږ پارلیمنټیرین ته موږ څنګه بیا پالیسي ساز او قانون ساز ویلی شو چې کله هغوی ته دغه اجازت هم نی چې کوم قانون د پاس کولو په حق کې هغه خپله رایه ورکوي، خپل لاس اوچتوي چې او دا قانون ما ته منظور دی، هغه پړاو کړی هم نی. نو دې ته بیا موږ څنګه قانون سازي ویلی شو؟ دا یو خبره شوله. دویمه دا ده چې که فرض کا دوی دا قوانین اپوزیشن څنګه چې اعلان کړی دی، بلاول بټو هم ویلی، شهباز شریف هم ویلی چې دا موږ په سپریم کورټ کې چیلنج کوو. که دا فرض که دوی په سپریم کورټ کې چیلنج کړي، نو د هغې باندې کوم ګراونډز د دوی سره دي چې په هغې باندې دوی دا ویلی شي چې یاره سپریم کورټ د مداخلت وکړي او د پارلیمنټ جوړ شوي قوانین چې دی نو هغه دې مسترد کړي یا دې منسوخ کړي. په هغې دوی سره زما په خیال چې یو خو دا بنیاد دی چې لکه دا قوانین چې دي دا مطلب دا دی چې د اوس نه یو قسم له متنازعه شو. انتخابي اصلاحات باندې آلریډي د الیکشن کمیشن 29 اعتراضات دغه EVM مشین باندې الیکشن کمیشن چونکې یو آئیني اداره ده،
د هغوی 37 اعتراضات په دې باندې لیکلي شوي پراته دي چې حکومت ته یې ورکړي چې په دې کې دا کمی دی دا کمی دی دا کمی دی، لهذا دومره فوري طور تاسو دې طرف ته مه ځئ. هغوی په ټرایل بیس باندې د دې کار شروع کول غوښتل، خو حکومت هغې ته صبر ونه کړ. دویمه دا ده چې د هغې طریقه به دا هم وي چې کله اپوزیشن چې دی د سپریم کورټ ته لاړ شي، نو په کار دا ده چې الیکشن کمیشن بیا هم په هغې کې پارټي به جوړیږي د حکومت خلاف، د اپوزیشن سره به یو قسم دغه ملګرتیا کوي، یا به ځان له بیا دوی سپریم کورټ ته ځي او دغه به چیلنج کوي چې په دې کې کمې کمې خامیانې دي، یا زموږ دپاره په دې ذریعه باندې انتخاباتو کولو کې بیا کم هغه نقصانات دي چې د هغې موږ ته خدشه ده، لهذا موږ دغه نه غواړو چې یاره دا دې قانون جوړ شي. همدغه شانتې یو خبره بله هم ده، هغه د اردو یو شعر دی، وی بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا. بلاول بټو زرداری صاحب او شهباز شریف صاحب چې د مفاهمت هم دواړه ډېر زیات خبرې کوي. زرداری صاحب ته د مفاهمت باچا ویل کېږي. د بلاول بټو د ټولو نه زیات د خفګان د تیر تقریبا شپږ اتو میاشتو راسې کله چې د پی ډي ایم نه وتې د هغوی د غټه ګیله او شکوه به یې دا وه چې موږ سره اپوزیشن په شریکه باندې ملګرتیا نه کېږي، نو موږ عدم اعتماد هم راوستی شو، او هر وخت چې دوی وغواړو نو موږ خپل عدم اعتماد پاس کولی شو. نو چې دومره شور شرابه او یاره دا به کوو دا به کوو دا به کوو، نو هغه دغه وه چې نن ترې هغوی یو قسم له دغه قانونسازي وکړله. حکومت په ظاهره باندې عارضي طور باندې صحیح، خو حکومت نن د حکومت د کامیابۍ ورځ ده، او هغوی هغه ټول قوانین چې دی پاس کړل کوم چې اپوزیشن ډېر په شدت او په زور سره د هغې مسترد کول او د هغې د نه منلو اعلان کړی، خو د هغې باوجود نو بلاول بټو صاحب له هم په دې باندې سوچ کول پکار دي چې په داسې صورتحال کې بیا په سینټ کې چې دی عدم اعتماد راوړل، یا په قومي اسمبلی کې عدم اعتماد راوړل، یا بیا په صوبایي اسمبلی پنجاب کې چې دوی کوم کوشش کوي د هغې دپاره عدم اعتماد راوړل، څومره حده پورې د کامیابېدو د دوی چانسز دي. خو دا یو خبره د ځان سره کم از کم یاد وساتئ چې دغه د ای وي ایم مشین لاندې که فرض کړه روان انتخابات وشي هم، اوسه پورې لا شک پکې شته، خو زه بیا هم وایم چې که وشي هم، نو دا یاد ساتئ چې دا نور انتخابات خو بلا د انتخاباتو نه پس متنازع کېدل، او دا د انتخاباتو نه 2 کاله مخکې متنازع شو. دا د نن نه متنازع په دې شو چې د ملک اکثریتي خلک زه به ورته وایم اکثریتي په دې سنس کې چې لکه نن چې کوم ووټنګ شوی دی په قومي اسمبلی او د سینټ دواړو مشترکه، نو دوی 221 ووټونه چې دی د حکومت اخیستي دي او 203 ووټونه دا اپوزیشن اخیستي دي، سره د دې چې د اپوزیشن تقریبا د 10 پورې ممبران چې دی د هغوی غیر حاضر وو، یعنې هغه راغلي هم نه وو پکې. د شهباز شریف او د بلاول بټو صاحب د دغه سنجیدګۍ خو د دې نه هم اظهار کېږي چې هغوی خپل پوره پارلیمنټیرین حاضري هم نه وه یقیني کړې. نو زه به دا ویم چې دا دومره د 19-20 فرق دی. نو دا قوانین د اوس نه متنازع دي، او که په دې لاندې بیا الیکشن وشي نو د هغې به زما په خیال باندې هېڅ په عالمي سطح باندې هم او په قومي سطح باندې به هم د هغې هیڅ داسې کریډیبلیټي به نه وي، د هغې باندې به هېڅوک هم اعتماد نه کوي. لہذا حکومت له اوس هم په دې حواله باندې سوچ کول پکار دي چې قانون سازي چې دی دا د ماشومانو لوبې نه دي. قانون سازي چې دی پرسن سپیسیفیک کول چې د یو کس ته فایدې رسولو دپاره، د یو خاص مخصوص طبقې ته فایدې رسولو دپاره چې قانون سازي کله هم کېږي په ملک کې، د هغې نتایج چې دی هغه ښه نه راوځي. نن که دوی هر څومره خوشحاله چې موږ ډېره غټه توره وواله او ډېره غټه کامیابي هم حاصله کړله، زه دا یقین تاسو در کومه چې پر روان وخت کې به نه صرف دوی په دې باندې ستوماني بلکې ټول ملک به په دې باندې ستوماني چې د دې قانون سازۍ ډېر منفي اثرات به مخې ته راځي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.